سلامونه پخیرونه ستړي مشئ پخیر علی پخیر رمضان ته څنګه جناب تاسو ټپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د پخیر رمضان ټرانسمیشن تاسو هر ورځ په روزه کې ګوري د مازیګر 5 نواله تر روزه ماتي پورې او زمونږ تاسو د ملګرتیا کې چې وی موږ سره نور خلک هم چې کوم دې شاملېږي ایز ا ګیسټ کې شاملېږي ځینې خلک ایز ا کالر چې کوم دغه پروګرام کې چې کوم دې برخه اخلي لایف کال د لارې بیا د هغې نه علاوه زمونږ چې کوم کوکینګ سیګمنټ دی د شام پخلی هغه هم د دې پروګرام چې دی یو مهمه برخه ده لیدونکو موږ همیشه چې څنګه د ماشومای نامین لږ موږ لږ هوښیار شو اور هوښیار شو مطلب زمونږ لږ عقل کار کول شروع کړو نو موږ چې کوم دی د رزق په تلاش کیو رزق په تلاش داسې چې تاسو ګور چې وړو کې ناغه چې لږ د دې جوګر چې هغه د تاسو کې چې راته بس سکول ته زینو ته بس جوړيږي فیوچر کې کنه نو هغه چې دی هغه وایي چې زه به ډاکټر جوړېږم یا به انجینیر جوړېږم یا به دا جوړېږم بیا چې کله هغه کالج یونیورسيټي دي زون ته رسیږي کله پریکټیکل لایف ته راځي نو بیا یو منډه شروع شي د لپاره چې به زه چرته کې جاب وکم زه چرته کې کار وکم چې ماته چې دینو رزق ملو شو د رزق دا یو غټلو د لپاره چې کوم دی یو منډه وی یو حل زلوي چې هغه انسان چې کوم دی هغه همیشه پاغه چورت کې پاغه فکر کې چې دی هغه د لپاره وي هم دې سره ترلې ما سره نن چې کوم حدیث شریف ته هغه تاسو سره شریک کوم چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې رزق چې دی هغه انسان داسې لټوي یا انسان پسې داسې لګېدلی وي لکه څنګه چې مرګ د انسان پسې لګېدلی وي نو څنګه چې موږ وایو چې د مرګ نه خلاصې نشته دی یعنې موږ ته نشته پته چې اوس په دې بله لحظه کې به موږ ژوندي یو که به نه یو همدغسې رزق چې کوم دی هغه د انسان یا د بنده چې کوم دی د هغه په تکل کې وي یا هغه پسې وي نو د دې حدیث شریف نه موږ دا معلومیږي چې رزق چې کوم دی هغه الله تعالی تاسو له درکوي او اوس دلته کې د دې حدیث نه مراد داسې چې اکثره موږ دا خبره کوو موږ اکثر زونه کې کتل مې چې میرے لیے الله کافی ہے نو دا چې دی زما دپاره زما الله چې دی هغه کافي دی دا موږ په خوله وایو خو دا موږ زړه نه منو نو دا پریکټیکلی هم پکار دی چې موږ خپل لایف کې چې لکه ټیک ده زه خپل کوشش کوم زه خپل محنت کوم صحیح ده څومره چې انسان له پکار دی چې هغه یو کار کوي هغه پوره ایماندارۍ سره وکړي خپل طرف نه هغه پوره انټرست سره خپل کار وکړي د هغې ثمر د هغې میوه ورکول چې کوم دی هغه د الله کار دی او دا کوون دی چې د خپل ځان طرف نه خپل پوره محنت کوون دی او په دې یقین ساتل دی چې الله تعالی د محنت صله خامخا ورکوي او بیا دا ویل دی چې ما خپل محنت وکړو یا زه یو کار کوم خو یقینا چې زما دپاره الله کافي دی یعنی الله چې کوم دی هغه غفور رحیم دی هغه چې کوم دی رزق ورکوونکی دی هغه مشکلات حل کولو والا دی نو خبره داسې ده چې کله موږ دا وایو چې الله زما دپاره کافي دی یا الله زما دپاره دی نو بیا په هغې باندې یقین هم پکار دی همغه اعتبار سره اومغه ټرست سره چې کوم دی دا خبره کوون پکار دی چې تاسو د زړه نه وکړئ همیشه موږ دعا غواړو که نظر زر دعا وغواړو هغه کله چې دعا تاسو غواړئ او دعا د داسې طریقې سره تاسو غواړئ چې تاسو وایئ چې زه د خپل رب نه غواړم او خپل حق سمجھ کې انو چې خپل حق وګڼئ چې دا زما حق دی زما په رب باندې او زما رب به زما دا جایز خواهش یا دا جایز دعا چې کوم ده قبلئ نو کله هم مخکې تاسو سره په دې روژه کې یو حدیث شریف شریک کړو چې که تاسو غواړئ چې تاسو دعا قبوله شي نو تاسو په کار دی چې په هغې باندې یقین وساتئ او پوره یقین سره ځکه که ستاسو یقین نه وي تاسو هسې لاس اوچتوئ او دعا غواړئ نو د هغې او بیا اثر هم نه وي نو که ستاسو په زړه کې یقین چې ستا رب چې کوم دی غفور رحیم دی هغه سره خپلې بېشماره خزانې دي او هغې کې هر څه دی او هغه په هر څه قادر او نادر دی چې څه درنه وغواړئ الله تعالی تاسو له درکولی شي او درکوي دله نو په دې یقین چې دعا کوي نو دعا هم قبلیږي او رزق هم داسې دی چې تاسو خپل محنت کوئ خپل ښه نیت سره نو الله تعالی چې کوم دی هغه باندې یقین ساتئ نو یقین کوئ چې تاسو به کله هم د رزق دپاره نه خوارېږئ سو لیدونکو اوس ځمه زه د زکي طرف ته او ګورو چې نن زموږ شمه کوکینګ آیل کې چې کوم دی کوم پخلی تیارېږي په شمه پخلی کې چې دې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمه بنسپتي یعنې کوکینګ آیل جوړولو والا السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې زکي تاسو زه ښه یم میډم تاسو ښه الله کرم دی زکي نن به څه تیاروئ نن میډم شمه کچن کې ډېر زبردست یو رسمي راوړی ده هغه ډېر نمکین سپیشل نمکین غوښه سپیشل نمکین غوښه بالکل دا یو نان سپایسي ډش ته یو دې کې سپایس بیخي نه استعمالیږي او دا ډېر زبردست او صحت لپاره ډېر زیات مفید دی او ډېر زبردست دی کې وټامنز هم دي خاطر کې کوم مثالي استعمالیږي فرست اف ال هغه نوډلز کوم هغه لپاره موږ پکار تقریبا 1 کیلو موږ غوښه پکار دی او نیم سیر موږ آلوګان پکار دي هاف ټي سپون موږ ګرمه مساله پکار ده هاف ټي سپون موږ وایټ پیپر پکار دی هاف ټي سپون موږ روزمیری پکار دی 1 ټیبل سپون موږ چکن پاؤډر پکار دی حسب ذائقہ موږ مالګه پکار ده
اور اسپیشلی ہاف ٹی اسپون جعفر جوتری پاؤڈر دا مولا پکار دی اور د دې نوم دومره ګران دی نو دا به زه څنګه یادوم جعفر جوتری پاؤڈر ما ساګه د جعفر او جوتری نه دا ډېر ګران دی دا زه نه اچوم کوکینګ کې دا ډېر ګران دی زه به دکاندار ته څه یم زه دکاندار تاسو جعفر جوتری مولا ثابت راکې درې پاؤډر جوړ کی کنه تاسو دې پاؤډر اغستی دي دا ما پاؤډر دوړ مکس کړی او پاؤډر ما کړل اوکې سپیشل بلا د کې 2 عدد مولا ټماټر پکار دی 1 عدد گارنش لپاره مولا گاجر اور کھیرا اور پودینہ دا مولا پکار دے اور اسپیشلی شین مرچکے تقریباً 1 پاؤ شین مرچکے پکار دے اور 1 عدد مولا پیاز پکار دے اور ٹے جوڑل پارا مولا اگا اور سون دا مولا پکار دے خاطر دے طریقہ ډیر آسان دا فرسٹ آف آل بندا مولا شم کوکنگ آئل بوالے اگا اور سون چوپ بکو لگون تے بیا براؤن بکو سنگا براؤن شي مطلب سور شي اگر پاس دا خو والو بده کې با فرائی کو با سنگا فرائی شي اگر پاس تقریباً 1 جگ وبو والو هغه وبو کې دا غوښه کم فرائی کړی دا شمه کوکنګ آئل کې دا به وبو کې ویا شو با څنګه سټم ویا شو با هغه ټیم 2 عدد کم ټماټر دی اور 1 عدد پیاز دا به چوپ کو د کې واچو با ثابت هغه پاس دا گرم مسالہ وائٹ پیپر اور روزمیری چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالگا اور جعفر جوتری پاؤڈر دا پکې واچو با اور تقریباً ډیلا 45 منټس پکار دی اوبو یشوله سپر یشیږي د دې اوبو یشیږي اوبو تقریباً د دې کم هغه کده کم اویل د دې کم خپل کم چربي او ختميږي هغه پاس بیا با څنګه دا تقریباً 30 منټس کې هغه موږ چیک بکو دا تیار شوی دی کنه تیار شوی دی هغه پاس څنګه تیار شي اخر کې 2 ټیبل سپون شمه کوکنګ اویل د کې واچو با هغه پاس بلغه د مکس کو با بیا 50 منټس د نور ورکو دم باندې څنګه د دې موږ ډیش ریډي شي هغه پاس موږ گارنش وکړو دا ډیش باوټ وګړه د طریقه ده صحیح تھینک یو ویری مچ سکی لیدونکو په خیر رمضان ټرانسمیشن تاسو نیخ پنی غوړی د هم پښتو ونه اوس په دې ټرانسمیشن کې چې کوم دی یو خسته غونډه کې نات چې کوم دی هغه شاملو مو دا غي د ویلو د لپاره ما سره سټوډیو کې ناست محمد شهباز قادری خوش آمدید جی بسم الله اللهم صل علی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا
بس اسی چوکٹ پہ ہیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، ډیره زیاته مننه. اور لیدونکو زمونږ د پخیر رمضان ټرانسمیشن داسې روان دی څنګه چې تاسو ګورئ دا نیغ په نیغه د هم پښتو ونه تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د لایف کال تھرو چې کوم دی د لارې تاسو زمونږ د پروګرام کې برخه واخلئ. کال کولی شئ زمونږ میلمنو سره خبرې کولی شئ. اف کورس زمونږ شیف لګاري تاسو ته خوندور خواړه تیاروي، تاسو د هغه سره هم ګپ شپ لګولی شئ. دا وخت یو ورکوټ شانډي بریک کلو واپس راستانه کیږو. پخیر رمضان سره اوسئ. جی لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مه شئ، پخیر رمضان ته. لیدونکو ما سره پروګرام کې اوس داسې یو میلمه ناست دی چې د هغې تعلق خو د جرنلیزم سره دی، د صحافت سره دی. د هغې پروګرام تاسو ګورئ، د هغې تجزیې تاسو ګورئ، د هغې کرنټ افیرز باندې چې کوم دی خبرې اترې کوي. نو ما سره چې څونه ورځونه هم جرنلیست راځي نو موږ سره د خبرو دپاره بلاخ موضوعات دي چې موږ په هغې باندې وغږېږو. جرنلیزم یقیناً چې زموږ په سوسایټي کې د ټولو نه ګران کار دی. په پاکستان کې جرنلیست چې دی جوړېدل ما خیال دی نن سبا ډېر زیات اسان شوي دي، لکه څنګه چې په یو وخت کې چې کوم دی دلته کې د میوزیک کې ډېر زیات ټیکنالوجي چې کوم ده هغه دي کې ډېر چینج راغو. نو هر یو کس چې کوم دی په کمپیوټر آواز جوړ کړي نو هغه جرنلیست شي. دغسې په جرنلیست کې هم چې هر یو کس چې کوم دی سوشل میډیا راغلی ده، بس یو مایک دی، یوټیوب چینل دی، بس هغې هغه هم ځان ته جرنلیست وایي. صحیح ده. بیا په دې کې پرابلم څه راغه، په دې کې پرابلم دا راغو چې اوس د چا په خبره باندې یقین وکړو، چا ته موږ جرنلیست وایو او د چا چې کوم جرنلیزم دی یا د چا چې کوم کار دی هغه د جرنلیزم په چار چوکاټ کې چې کوم دی هغه صحیح راځي. دا یو کنفیوژن دی. خو هغه مخکې ورځو کې موږ سره جرنلیست هغه ډېر ښه دغه وکړو چېرې د جرنلیست کوم ځای کې کار کړی دی، د شاته بیکګراؤنډ څه دی، د چې کوم دی اچیومنټ په لایف کې څه دي، دغه خبرونه چې اوسه پورې چې هغه څومره ورکړي دي، څومره هغه نیوز ورکړي دي، نو هغې کې پرسنټیج د رښتیاو چې کوم دی هغه څومره زیات دی. نو دغسې یو جرنلیست ما سره ناست دی چې هغې هم د پاکستان د ډېر ښه ارګنایزیشن سره چې کوم دی کار کړی دی. اوس فعلاً هم هغې د یو نیوز چینل سره دی، ایز این اینکر هغې کار کوي. تاسو به هغې سره پېژنګلو اف کورس لرئ. ما سره دی چې قمبر زیدي، خوش آمدید.
थैंक यू वेरी मच। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैर ठीक रमज़ान हूँ। अच्छा गुजर रहा है? रमज़ान गुजर रहा है इस सूरत हाल में हाँ यू नो फॉर जर्नलिस्ट और हु कवर्स सुप्रीम कोर्ट एंड डू होस्ट अ शो, और ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें रखी इन्होंने रमज़ान के लिए थी कि सारी चीज़ें हमारा तो बिल्कुल पिछला रमज़ान भी आपको पता है एग्जैक्टली नो कॉन्फिडेंस की वजह से हाँ वोट वो उसकी वजह से रात 12 1 बजे तक असम्बलीज में बैठना होता था। और मुझे याद है कि पिछले रमज़ान में भी बिल्कुल अफ्तारी से पहले समाअत ख़त्म हुई, फिर अफ्तारी के बाद भी हमने विटनेस किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है चूँकि काम तो फैसला करना होता है तो काम लगा ही होता है, और जर्नलिस्ट के लिए तो हर टाइम भाग दौड़ जारी है। हाँ ठीक है, मुझे बताएं कि वैसे आपका ताल्लुक पाकिस्तान की कौन सी प्रोविंस से है? मैं इस्लामाबाद में यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और यहाँ पे ही पले बड़े हैं और यहाँ पे ही जर्नलिज्म कर रहे हैं। ओके, सो जर्नलिज्म की तरफ आपका आना कैसे हुआ? किसी से इंस्पायर हुए या जब स्टूडेंट थे तो तब से आपका इरादा था कि मैंने जर्नलिज्म की तरफ जाना है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज के जब मैंने सेकंड ईयर किया तो माय फादर वाज लाइक के वो चूँकि ख़ुद बैंक में थे कि आप अकाउंटेंसी की फील्ड में जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, एंड माय मदर वाज लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाए। ओह अच्छा। तो मैंने पीएफ के टेस्ट वगैरह भी दिए, उसमें क्लियरेंस भी हो गई थी। जी जी। लेकिन वो मुझे ख़ुद से चार्म था जर्नलिज्म की तरफ, और वो उस टाइम पे ना बड़ा अच्छा लगता था कि टीवी पे 1 घंटे बैठ के ये बंदा बोलता है, फेम भी है, पैसा भी है और बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज भी है। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली डाइव इन दैट सी, तब आपको पता लगता है ये 1 घंटा बोलना जो है ना ये आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत घंटों की तैयारी होती है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत तैयारी होती है, और उसके पीछे आपके पास ह्यूज नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप इस कैपेबल होते हैं कि आप बोलें। तो आप स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए थे या आप इट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई स्ट्रेट अवे गो टू जियो न्यूज़ एंड आई सेड मेरे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे आप जॉब पे रखेंगे। एंड राना जवाद साहब हु इज़ स्टिल नाउ डायरेक्टर न्यूज़, उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि ना तुम अगर इतने मार्क्स ले आओ ना इस नेक्स्ट सेमेस्टर में तो मैं तुम्हें उस पर रखूँगा जॉब। तो देन आई गो बैक टू यूनिवर्सिटी, मेरा सेमेस्टर चल रहा था क्योंकि मैं मीनवाइल ही मैंने ट्राई कर लिया था, और देन आई ऑब्टेन दैट मार्क्स एंड देन आई अगेन अप्रोच राना जवाद साहब। तो मैंने कहा सर वो आपने कहा था मार्क्स इतने चाहिए तो ये मैं लेके आ गया हूँ। तो ही वॉज लाइक ओ तुम्हें याद है अभी तक? तो कहते हैं आ जाओ। देन आई स्टार्टेड इंटर्नशिप इन जियो न्यूज़ एंड आफ्टर 6 months दे ऑफर्ड मी कॉन्टैक्ट टू वर्क विद जियो न्यूज़। एंड ऑब्वियसली किसी जर्नलिस्ट के लिए आपको पता है कि जियो न्यूज़ इज़ टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन और वो बड़ी ग्रूमिंग होती है, वहाँ लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर आई ज्वाइंड जियो न्यूज़ इन कैपेसिटी ऑफ रिपोर्टर एंड देन आई वर्क हार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 years ऑफ माई करियर आई एम एट होस्टिंग सीट, और करंट अफेयर का वो जो एक एम सोच के आया था कि आपने होस्ट करना है। तो अब फिर कितना टाइम गुजारा आपने जियो के साथ? मैंने 3 साल गुजारे हैं जियो न्यूज़ के साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़्यादातर मेरे पास जब सीनियर, वैसे भी सीनियर अगर आप जियो की बात कर रहे हैं, वैसे भी जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो देख लें तो वो प्रिंट मीडिया में उन्होंने काफ़ी अरसा काम किया, देन फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी एक दफ़ा एक तरह से तरबियत होती है प्रिंट मीडिया में जब आप आते हैं, और इसके वो कह रहे हैं कि हमें एक ये होता है कि हमें तजर्बा बहुत अच्छा होता है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके काम करना। तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि आप उतने ही सीखे हैं जितने कि हमारे जो बाकी वो जर्नलिस्ट जो सालों साल जो है वो प्रिंट मीडिया में काम करते हैं? देखें, अगर आप उसको कंपेयर करें कि जो प्रिंट मीडिया में काम करता है उसकी नॉलेज को, उसके एप्टीट्यूड को, उसकी ग्रूमिंग की, तो वो टोटली डिफरेंट होती है। डेफिनेट सी बात है, आजकल के जो जर्नलिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें वो डेप्थ नहीं है जो कि प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट में डेप्थ होती है। तो उसका मैंने टू कवर दैट पर्टिकुलर थिंग मैंने अखबारों में लिखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह डेली टाइम्स के लिए मैं लिखता हूँ, नेशन में भी मेरे आर्टिकल छपे हैं। तो फिर मैंने सोचा ये कि मतलब अगर आपने अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेन स्ट्रीम पे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये खुद जर्नलिस्ट को भी इसका फ़ायदा होता है। डेफिनेट सी बात है। देखें, वो जर्नलिज्म इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। तो राइटिंग को रिप्लेस कोई चीज़ नहीं कर सकती। मैं पूरा घंटा शो करूँ लेकिन मेरी एक तहरीर जो है उस पर भारी होगी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि एक राइटिंग का एक अपने जो राइटिंग के जो रीडर है ना उसका एक अपना माइंडसेट है, वो आपको रीड करके फीडबैक देता है। ये चूँकि अब दौर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस बनानी आपको बहुत ज़रूरी है जर्नलिस्ट को, फिर टेलीविज़न पे साथ काम करना, फिर साथ लिखना हेक्टिक हो गया। लेकिन स्टिल
جو کریڈیبلٹی, جو ڈیپتھ آپ کو پرنٹ جرنلزم میں ملتی ہے وہ میرا خیال سے الیکٹرانک میڈیا کے جرنلسٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں, ابھی ٹوٹل اگر ہم کر لیں کہ آپ نے جب سے اپنے جرنلزم میں قدم رکھا ایز اے انٹرنی اور پھر آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا, تو کتنے سال ہو گئے؟ اٹس بین 6 years. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ ابھی میں انٹرو جب دے رہی تھی آپ کی سیگمنٹ کی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی جرنلزم یا جرنلسٹ میں اتنے سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ آ گئے ہیں, سو کالڈ جرنلسٹ, کہ ابھی یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے ڈگری کی یا ایکسپیرینس کی, آپ کی طرح آپ گئے, آپ نے انٹرنشپ کیا اینڈ دین پھر آپ کام کرے اتنا سال اور پھر آپ نے اپنا ایک شو ہوسٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ایز اے رپورٹر فیلڈ میں کام کیا. ابھی کیا ہے, آپ کے پاس ایک مائک ہے, یہ ایک یوٹیوب چینل ہے, پھر آپ کے پاس مائک ہے, آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, تو وہ بھی جرنلسٹ کہہ رہے ہیں خود کو. اب آپ بتائیں کہ یہ جرنلزم کے لیے صحیح ہے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا پرٹیننٹ ایشو اس دور کا اٹھایا کہ کوئی بھی شخص موبائل پکڑ کے مائک لے کے آ کے کسی پولیٹیشین کا انٹرویو کرنے لگ جائے تو کیا وہ جرنلسٹ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ وہ خود اور اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا پہ اس پرٹیکولر ویڈیو کو اپنے ایک پرٹیکولر جماعت کے نیریٹو کے ساتھ یا اپنے کسی مقاصد کے ساتھ یوز کرے, forgetting about journalism norms. تو یہ جو ایک چیز ہے ہمیں اس میں bifurcate کرنا ہوگا. ہمیں اس میں بتانا ہوگا کہ یار جرنلسٹ وہ ہے جو پریکٹسنگ جرنلسٹ ہے, جو میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں تو آن لائن جس کی پریزنس جو نیوز ویب سائٹس ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ کیونکہ جرنلزم ہم آج کل کے سوری ٹو سے جو جرنلزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو چڑھا دی, 4 لائنیں لکھی, یا تو یہ ہے یا پھر آپ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن کی طرح ٹویٹس کریں. دیکھیں مجھے یہ آج انفارچونیٹلی آپ آتے ہیں کہیں پہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو کو چڑھا دیتے ہیں اور پھر ساتھ سیاسی پارٹی کے ہیش ٹیگ ڈال دیتے ہیں, وہ سیاسی پارٹی کو پروموٹ کری ہوتی ہے. یو آر ناٹ جرنلسٹ. جرنلسٹ وہ ہے جس کے پاس ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہو اس ایشو کی, پھر وہ اس میں اگر ایک پارٹی سے رائے لے رہا ہے تو دوسری پارٹی کا بھی ورژن کر کے تو وہ جرنلسٹ نارمز جو ہیں ان کو پورا کرتا ہو. ایز اے جرنلسٹ کتنا مشکل ہے اس جرنلسٹ کے لیے کہ جو نیوٹرل ہے, جو حق کی بات کرتا ہے, جو ایز اے جرنلسٹ اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ آپ کو ایک بات تو کرنی ہوتی ہے, جیسے عدالت میں ایک فیصلہ کسی کے حق میں ہوگا تو کسی کے خلاف ہوگا, تو اس طرح جرنلسٹ جب کوئی ایک نیوز دے گا یا جب کوئی ایک بات کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک سیاسی پارٹی کے اگر حق میں ہوگا تو دوسرے کے خلاف بھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ جس کے خلاف جا رہی ہے وہ یہ کہتا ہے آپ تو اس کے کارکن ہیں, آپ تو اس کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ تو اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. میں پچھلی دن میں خیال میں کل کی بات کر رہی ہوں, زلمے خلیلزاد نے کوئی ٹویٹ کیا تھا جس پہ مطلب مجھے غصہ یہ آیا تھا کہ میں خود افغانستان میں مسٹر 10% والی ٹویٹ, ہاں, سو مجھے اس 10% سے کچھ نہیں تھا, مجھے اس پہ یہ تھا کہ میں ابھی اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں کہ لڑکیوں کا اسکول جو بند ہوا ہے, جو عورتیں وہاں پہ کام نہیں کر رہی ہیں, اور وہ صرف میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک ٹینشن ہے اور سب کو فکر ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس پہ یہ کیا کہ بھائی آپ کے غلط ڈپلومیسی کی وجہ سے افغانستان اس دہرائے پہ پہنچے, آپ ریجن میں اور پوائزنگ کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں, ٹھیک ہے. آپ یہ اب اس میں جتنے بھی رہائی کے لوگ ہیں وہ بیچارے یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں, میں نے بات کیا کی ہے, میں اس کو کہنا کیا جا رہی ہوں. وہ نہیں آپ تو پی ڈی ایم کو یہ کہا, پی ڈی ایم میرا پی ڈی ایم سے میرے کسی سیاسی سے کیا ہے, لیکن آف کورس میں اپنے افغان بہن بھائیوں کی, میں اپنے مٹی کی, میں اپنے ملک کے, میں ان کے درد میں فیل کر رہی ہوں. تو مجھے بولنا ہوگا اس آدمی کو جو اس پیس پروسیس میں تھا, جو ریپرزینٹ کر رہا تھا, جس نے غلط فیصلے کیے ہیں, اس کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہے آج سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے وقت میں تو چونکہ جرنلسٹ, میں اس چیز سے میں خود کو نہیں وہ کر رہی ہوں کہ میں ریپرزینٹ ہوں, لیکن آپ جرنلسٹ کو یہ حق کی بات کرنے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے. بہت مشکل. میں آج کل کی پولرائز سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی یہ ہوتا یہ ہے آج کل جو ہو بھی رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, جو بڑے پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں, جو انڈسٹری کا ایک نام سمجھے جاتے ہیں,
وہ بھی اس پولرائزیشن کی فضا میں ایک طرف ہوئے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو مطلب یعنی میں اپنا جرنلزم اگر میں اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو میں ایشو کو دیکھوں گا, اس ایشو پہ سٹینسز دیکھوں گا. ہاؤ یو ڈیل ود دس ٹرولرز, یہ کہہ رہی ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ میں اگر دیکھوں تو میں تو اگنور کرتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. ایسی گالیاں بھی پڑتی ہیں بیکاز مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں ایک ایشو پہ اگر فار انسٹنس جیسے آپ کو 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب آپ کو پتہ ہے کہ قاسم سوری صاحب نے ڈپٹی اسپیکر جو انہوں نے رولنگ دی تو میں بالکل اگینسٹ تھا کہ یہ رولنگ نہیں بنتی ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریورس ہو گئی, میں کل عدم ہو گئی. میں اس ٹائم حالانکہ جب لکھتا تھا کہ یہ قاسم سوری صاحب نے غلط کیا تب مجھے گالیاں پڑتی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے. لیکن آج کے اگر حالات دیکھیں, اور آج کے حالات میں کہہ رہا ہوں 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے, تو پی ٹی آئی والے واہ واہ کر رہے ہیں لیکن دوسرے گالیاں دے رہے ہیں ان والے. تو اٹس لائک کہ اس کا مطلب ہے کہ اگنور کریں. آپ نے کہاں پہ کھڑے ہونا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں. تو جرنلزم از آل اباؤٹ سیئنگ ٹروتھ. اچھا مجھے بتائیں, کیونکہ آپ بھی کرنٹ افیئر کا شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں تو اس میں کوالٹی کو کتنا برقرار رکھا جاتا ہے, یا ایک نیوز چینل کی جو اس کی جو جاب ہوتی ہے جو وہ اس کو کرنا چاہیے, کیا وہ پراپرلی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں CNN یا BBC یا وائس آف امریکہ یا DW کو, تو ان چینلز کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں بریکنگ نیوز اتنی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں کی وجہ ہے, میں آپ کو وجہ بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. آپ کو CNN میں سٹوری CNN کے ساتھ کام کریں یا BBC کے ساتھ کام کریں, وہ کہتے ہیں آپ یہ سٹوری کریں, آپ کی ٹائم لائن ہے فلاں دن, 2 دن بعد, 3 دن بعد, مہینہ لے لیں, اس پہ ورک آؤٹ کریں, یا آپ کی ہے اور اس پہ پراپر جو ہے اس پارٹی سے بھی پوچھیں, اس پارٹی سے بھی پوچھیں, اس پہ تجزیہ کار کو بھی لیں, اور اس کے بعد پھر ایک اسٹوری ڈیولپ ہوتی ہے جو آل اسپیکٹ کو کور کر رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس ٹائم بریکنگ نیوز کی جنگ ہے. آپ کے پاس ٹی وی چینلز میں نیوز چینل 35 سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, جس میں میں بات کر رہا ہوں مین آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ٹوٹل نیوز کو دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر TRP کی ایک جنگ ہے جس نے پہلے خبر بریک کی. اب عمران خان اگر چاہے وہ بریکنگ نیوز بعد میں تردید ہو, چاہے وہ برطانیہ میں کیس ہو, وہ ہارے جرمانے ہو, لیکن ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ بریک کس نے پہلے کی. اگر نیوز چینل یہ دیکھنے شروع ہو جائیں کہ کریڈیبلٹی کے ساتھ کون چیز آگے دے رہا ہے, بے شک 2 منٹ لیٹ ہے, بے شک 3 منٹ لیٹ ہے, لیکن اس کی خبر باؤنس بیک نہیں کر رہی, اس کی خبر پہ تردید اگر آ رہی ہے تو وہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ تردید آ رہی ہے یا یہ اپنے موٹیو کے لیے یا اسپیسیفکلی تردید اس وجہ سے کی ہے کہ فیکٹس غلط ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے ایک ایڈیٹر ہوتا ہے وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یار اس کی خبر یہ جو میرے پاس رپورٹر لڑکا نکال کے لایا کتنی درست ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ہسل ہے اور اسی میں دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں سب, بریکنگ نیوز کرو, بریک کرو. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو انڈین ایک جرنلسٹ ہے, ہی از سو فنی, وہ اپنی طرف سے بڑے سیریس ہیں, ارناب گوسوام. اب سوچے آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہے بندہ, ٹھیک ہے, آپ اس کی جرنلزم پچھلے 2-3 میں تو ایکچولی وہ افغانستان کی فال کے بعد میں کچھ چینل جو میں کر رہی تھی تو میں بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑے سے اس کے وہ جو ایک ایکٹر اس نے خودکشی کی تھی راجپوت نے, مجھے اس کا نام بھول گیا, تو میں تب سے اس کو دیکھ رہی تھی. اینڈ دین پھر جب وہ فالو تو اس نے کہا کہ سرینا کے ISI کی میٹنگ ہوئی سرینا کے 4th فلور پہ اور 4th فلور پہ, تو میں سرینا میں رکی ہوں 3 سال 4 سال, تو میں نے کہا وہ تو صرف 1st فلور ہی ہے, تو وہ کہاں سے ہے, ٹھیک ہے. پھر جب میں نے اس کے, آپ زیادہ تر اگر آپ ان کے نیوز چینلز دیکھیں تو بریکنگ نیوز ہے, چیخوں پکار ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیز تو کہیں کہیں پہ جب کچھ پاکستانی پروگرامز دیکھتی ہوں, کچھ بریکنگ نیوز کے حوالے سے کہنا یا کچھ کرنٹ افیئرس کے شو دیکھتے ہوں, مجھے لگتا ہے وہ ارناب کو شاید یا انڈین نیوز چینلز کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں, کچھ اس طرح نہیں. اچھا, ان کی جو نیوز انڈسٹری ہے وہ بڑی انسپائر ہے بالی ووڈ سے, اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے بریکنگ نیوز کلچر ان کے یہاں آتا ہے اور جس طرح سے وہ سنسنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ صاف نظر آتا ہے کہ اس میں ایک ٹچ آ رہا ہے وہ جو ان کا مائنڈ سیٹ کو, کیونکہ آبویسلی ادھر بالی ووڈ انڈسٹری اتنی بڑی ہے
کہ اس نہیں تو آپ کو پاکستانی نیوز چینلز میں ایسا کچھ ملتا ہے؟ اگر آپ اسے لالی ووڈ سے کمپیئر کر رہی ہیں تو یہ زیادہ بہتر آپ بتا سکتی ہیں پاکستانی نیوز چینل کو اگر لالی ووڈ سے کمپیئر کیا جائے، لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو پاکستانی نیوز نہیں آنا چاہیے، مطلب نہیں آنا چاہیے، اگر آ بھی رہے تو پاکستانی نیوز چینلز پہ نہیں آنا اس کو کرٹیل کرنا چاہیے. لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ ابھی میں یہاں پہ آپ کے سامنے ٹی وی چینل لگاؤں، آپ آفٹر ایوری انٹرول آپ چینل سوئچ کریں گے، آپ کو بریکنگ نیوز باکس نظر آئے گا. اور وہ میری مطلب جیو نیوز میں ہمارے ہیڈ تھے، ان سے بات چیت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یار آپ ہر ٹائم کے بعد بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں، سی این این بی بی سی کو دیکھیں تو اس طرح تو نہیں چلتی. تو انہوں نے کہا کہ یار جو اٹینشن سپین ہے نا ویور کا وہ انکریز ہوتا ہے. اب اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ باکسز ہوتے ہیں تو وہ پڑھتا ہے کہ یار کیا بریکنگ نیوز ہے، یا ادروائز وہ بادر نہیں کرتا ہے. اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ہیڈ لائنز، اب وہ ہیڈ لائنز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہیڈ لائنز پہلے مجھے یاد ہے کہ 5 منٹ کی ہوتی تھی، اب وہ آدھے گھنٹے تک چلی جاتی ہیں بیکاز ویور بھی دیکھے جا رہا ہے، وہ بریک نہیں آ رہا، تو وہ ٹی آر پی بن رہی ہے اس کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ جی، آپ آئے، تھینک یو سو مچ. ابھی نہیں بیٹھے رہے ہیں، ابھی اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں، ابھی مجھے بریک لینے دیں، پھر بریک میں آپ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. لیدن کو یور کوریشان دمالو واپس آسان کی کو بخیر رمضان سرو سے. جی لیدن کو ویلکم بیک ټو پخیر رمضان. یو ځلې بیا ستړي مشئ زموږ د ښایسته خپرونې ته. دا وخت تاسو ګورئ هم پښتو ونه نیغ په نیغه. همدې سره زما د شمع پخلي طرف ته د دپاره موږ سره مرسته کړې شمع بناسپتي اینډ کوکنګ آئل جوړولو والا. السلام علیکم زکی. وعلیکم السلام. څنګه یې جناب؟ زه ښه یم میډم، تاسو ښه؟ په خیر علي. الله کرم دی. بس میډم زه ستاسو مخامخ د کم نمکین گوشت تیاروم هغې لپاره که نه اسپیشلی کم ګارنش دی هغه کټینګ لګیا دی، اور بل سائڈ تک ہم اوبو کی یشیږي هغه غوښه او آلوګان دواړه ماشاءالله. دا به اوبو کې یشي که دا به سرکې؟ نه اول خو ما شمع کوکینګ آئل کې غوښه که نه سونو هغې کې مې ادرک هغې کې مو غوښه سره کړه، سره مې کړه. پس بیا اوبه لغونده ومې ګرمولې، ومې یوشولې کې بیا دا غوښه اوبو کې مې واچوله، دا ټولې مسالې یو ځای، ټماټر، پیاز، چې کوم مسالې تاسو یاد کړې وي. ها یاد کړې، ټول لګي واچوله. اوس یې شي غالي مطلب تاسو ته پته غټه غوښه ده، ایم لګ ټایم لګي کنه شروع باندې څنګه او یې شي غنه. پس دا ټول اتوماتیکلی د دې کم اگر مغربي دا غنه مغ فریگرنس اتوماتیکلی خبر شي، بلکې د اویل څنګه بر راشي د دې غریبي تیار وي. اوکے صحیح ده. لیدونکو اوس ما سره چې کوم میلمه په پروګرام کې ناست دی جی، هغې پیارو دي د ثوابي پولیس لیاقت علي. ستړي مشئ جی. وعلیکم السلام. ستړي مشئ جی. دا راته وایي چې ثوابۍ کې دا اوس مخکې ورځونه موږ ګورو ځینې مسلې د سیکیورټي حوالې سره زیاتې دي، یا هغه که د پولیس ټارګیټینګ کلینګ دی، یا که هغې کې چې کوم دی د غلا یا د ډاکې چې کوم دی ایلیمنټ زیات دی که نه. نو تاسو به څه وایئ چې د دې شاته څه وجه کېدلی شي؟ تاسو خپل موقف څه دی؟ اصل کې د چې کوم زموږ د ټارګټ کلینګ زموږ د ثوابي پولیس یا د شنه د ټول خیبر پښتونخوا کې چې د یو لهر شورو روان دی، خو هغې سره چې د خپل پولیس هم کم سټرګل دی، نو هغې لګیا دي د پولیس چې د عوام د حفاظت دپاره لګیا دي. خو چونکې د مسله داسې سنګین ده، داسې دغه ده چې لکه زموږ نه زیاتتر زموږ نه مسلې او د ټارګټ کلینګ زیاتتر د موټر سایکل د وجې کېږي. موټر سایکل نه هغه نان رجسټر یا چې بلا نمبر یې د هغې نه هغې باندې چې نه زموږ د افسران چې نه دی ازالې دپاره چې دا دغه شروع کړو چې هر یو موټر سایکل دی رجسټر شي، هغې نمبر پلیټ ته ولګي، کیدای شي دې سره زموږ چې نه څه نه څه دغه شروع شي. خو چونکې د خبره چې شروع ده د ټارګټ کلینګ شو، د دغه شو دهشتګردۍ شو، نو دا د ډېر وخت نه دا شروع ده. زموږ تقریبا چې زموږ زه به درته ووایم زموږ د ثوابۍ چې نو 66 ځوانان چې دي شهادت چې دی وصول کړی. زموږ د ثوابۍ چې نور ډسټرکټ کې هم چې نه زموږ د ثوابۍ سره سیمې سره تعلق لري، نه تقریبا 96 زموږ نوجوانان چې دا شهادت دي د ټارګټ کلینګ دا کړی. صحیح. د باقي چې کوم د سنیچنګ شو یا موټر سایکل سنیچنګ شو یا نور څه د حساب شو، نو هغې سره د پولیس سنیچنګ خو اسلام آباد کې هم دومره زیات شوی دی. جی بالکل. نو د هغې روان دی، موږ هغې کې ډېر زیات ټریسنګ وکړو، تقریبا موږ 80-90% آی کې موږ چې ریکوري کړی هم ده او ملزمان ګرفتار کړي هم دي.
دا یوازې ثوابۍ کې نه دا هر یو ډسټرکټ کې چې دا سلسله شروع ده. ښه دا راته وایي چې منشیات چې کوم دي یا نشئی توکي چې کوم دي هغه نن سبا ډېر زیات دي او خاص کر زموږ سټوډنټ یا نوې کل چې کوم دی یا ځوانان چې دي هغه په دې باندې اخته دي. صحیح ده. نو دا صرف د ثوابۍ خبر نه ده، په اسلام آباد کې هم داسې، خو په ثوابۍ کې چونکې تاسو د ثوابۍ پولیس ریپرزینټ کوئ نو تاسو راته چې په دې هکله ستاسو څه اقدام دي، څه کړي دي او څه مخکې پلانز لرئ؟ دې کې خو کار شروع دی. اوس مونږ تقریبا چې دی نو د 4 میاشت کې موږ 233 چې کوم منشیات فروش ته موږ گرفتار کړو. هغې مختلف آیس شو، منشیات چرس شولو یا هیروین افیوم شولو. دې نه علاوه اوس موږ د هفته کې 315 ورځې به کېږي موږ ګډونه مازۍ چې زموږ علاقې کې هغې کې د افیوم چې نه هغې کري فصل کېږي. او موږ 120 کنال چې دی نو راځي چې دا موږ هغه طلب کړو افیومو. کوشش شروع دی زموږ ډي پي او صاحب چې دی نو هغه دی کې ځای په ځای چې دی نه اویرنس دا آګاهي پلاوي په زموږ ایجوکیشن ادارو کې چې نه خبره دي زموږ کوم پولیس افسران دي هغوی ورځي لکه شان د دې کوم نقصانات دي د آیس شولو یا د چرس شولو. او دې سره سره زموږ د عوامو چې دی نه غټ کردار د عوامو دی، ځکه د پولیسو د عوامو دا یو ګاډی دی، د ګاډي 2 پایې دي چې کله د ګاډي یو پایې چې نه هغه پنچر حالانکې دا وایي چې دا د ښځه خاوند د ګاډي 2 پایې دي، خو تاسو وایي چې عوامو پولیس هم چې کوم دي هغه مونږ چې دی نو عوام چې دی نو زموږ سترګې دي. مونږ کله چې د عوام مونږ سره نه مونږ ړانده یو، پولیسو دې باندې څه نه راځي چې عوام مونږ سره د دې حق لکه چې لږ غوندې تعاون کړي نو منشیات فروش کوي که هغه د ډېر اثر رسوب شو که هغه ډېر چې دی نو ځان چیمپین ګڼي نو لکه زموږ د ګریپ نه نشي بچ کېدی. صحیح ده. او تقریبا زیاتر چې په منځ چې دی نه خبره په کیلوګرام باندې چې دی کې ریکوري شوي ده انشاءالله شروع دی. موږ زیاتر چې دی د عوام د زیاتر زموږ پولیسین کمیونټي پولیسینګ دی کې چې ځای په ځای د علاقو کې چې دی نو مطلب چې موږ دې جرګې وکړو دا وکړو چې موږ ته دا کسان په ګوته کړي شي. صحیح ده. جی ښه. هوایي فایرنګ او موږ پښتانه خو چې سم خوشحالي واده خاده کې هوایي فایرنګ کو کمې چې موږ ټینو هوایي فایرنګ کو الیکشن موږ ټینو هوایي فایرنګ کو. صحیح ده جی. نو د دې د مخنیوي لپاره دا خو ډېر لکه دا خو جرم دی، صحیح ده، ګرځول شوی دی په پاکستان کې چې باید هوایي فایرنګ ونه شي. خو د هغې نه باوجود زموږ داسې سیمې لکه یو خو داسې دي لکه ښارونه لکه پېښور دی لکه داسې مردان دی یا بدنسا نو په هغه ځای کې لا بیا هم ګزاره کېږي، خو په ثوابۍ کې یا داسې دننه علاقو کلو کې او سیمو کې چې کوم دی دغه باندې پابندي د هغې خلک چې کوم دی دومره زیاته پروا نه کوي. خو ستاسو د ثوابۍ پولیس دا خبره څومره انشور کړې ده چې به هوایي فایرنګ ونه شي؟ هوایي فایرنګ کې مونږ چې دی نو دې جمعې ته مونږ ټول علما کرام هغوی سره میټینګونه وکړو. ډي پي او صاحب مونږ کپټن ریټایر نجم الحسنین هغوی ماشاءالله ډېرو زیات دی کې ایکټیو دی هوایي فایرنګ، ځکه چې دا کومه ګولۍ چې نه دا د پستون له ټیک د بره لرې شي خو دا واپس راتلیم شي دا بې ځای کېږي نه څه ناڅه راځي. څومره کیسونه وشو ډېر زیات چې څوک په مانځه ولاړ دی خپل کور چت باندې هغې باندې ګولې، څوک په خپل کور کې ناسته ده، څوک ښځه هغې باندې ګولې د ماشومان پې لګېدلي دي. بالکل همداسې ایون په کوم جنج کې چې فایرنګ شوی دی دغه جنج د واده زلمې پکې لګېدلي یا هغه جنج والا خلک پکې لګېدلي که نه. تېر ځل دغه شانو موږ زیاتر چې نه هوایي فایرنګ وشو دې نه مخکې چې نه زموږ ډي پي او صاحب دا یو لیست دا تیار کړو لکه هوایي فایرنګ دا څیز دی چې دې ځای کې به فایرنګ وشي نو تاسو ته به دا اندازه نه لګي چې دا چا وکړو چا ونه کړو. نو هغه دا لیسټونه شو چې لکه مثال په طور باندې را روان هفته کې چې نه د پلانکې زوی واده دی یا دا د حساب دی نو هغې نه مخکې پولیس دا پلانینګ شروع کړی چې د دې کس واده دی دې کې فایرنګ کېږي. نو هغې ته مخکې نه دا اویرنس دا آګاهي م ورکړه چې د ستاسو واده دی د سنډې په ورځ یا په 30 تاریخ دی یا په 28 تاریخ دی که فایرنګ وشو نو تاسو باندې پرچه کېږي. دغه اویرنس هم دا که بیا چې دې کې زیاتر چې کم فایرنګ دا خلک بیا هم نه صبرېږي نو هغې کې مونږ لګیا یو هغې کې مونږ ډېر زیات کار وکړی. داسې هم اورېدلی کېږي چې په ثوابۍ کې به لکه د سوات غونډه کې اپریشن وشي؟ نه جی الحمدلله هغه الله تعالی دی هغه وخت راولي نه سوات شانو او زمونږ ثوابۍ چې کم یو عوام دی سبزي قوم دی نو هغوی په دې حقله کې چې نن تعاون کړي شته ټارګېټ کیلینګ چې نو د ملیټنسي دا شته دی دا هر ځای کې دي لګیا دي خو لکه اپریشن مونږ دې میاشت کې چې مونږ مسلسل اپریشن مونږ لګیا یو زمونږ لوکل نو بیا به هغه کوم اپریشن ته ضرورت پیښ نه شي تاسو دا اپریشن چې تاسو کوئ. بالکل. ښه دا راته وایي چې
تاسو خو د منشیاتو حوالې سره د هوایي فایرینګ دی که د غلا ډاکې حوالې سره خبره ده که د پولیس ټارګېټ کړي تاسو وایي چې زموږ ټیم چې کوم دی هغه خپل هلې ځلې کوي خو دا راته وایي چې که موږ داسې بنیادي طور باندې وګورو چې لکه کم کرایم ریټس دی یا کرایم چې کوم مسلې دي هغه ریشو چې کومه ده هغه زیاته شوې ده مخکې نه اوورال که موږ هغې ته یو زمونږ 2022 او 2023 کو زه پرسنټیج دی کې نو لږ ډېره کمه شوې تقریبا کمه شوې ده تاسو کمه شوې ده بالکل او زمونږ د صرف د رمضان کې لکه زمونږ صوابع کې د قتل مسلې لږې ډېرې د خلکو ادم د دشمنیانې چې کومې دي تربګنۍ دي کومې هغه دا بالکل دی کې مونږ DRC چې کوم زمونږ د صوابع د مردان خو ډېر بدې هکله جرګې جوړې شوي دي چې لکه په هغې که نه نو هغې سره دا څیزونه کم شوي نه دي ځکه زموږ د پښتنو دښمنۍ کې خو نسلونه ختم شي دی دکه خبره ده که نه زمونږ خپل ځاني مونږ په دې کال کې DRC زمونږ چې کوم جرګه خال دی مونږ تقریبا 1600 فیصلې وکړې رزنامې وشوې سوله وشوې هغې کې قتل اقدام قتل او داسې نور تنازعات دي مستورات دي وغیره زمونږ زیاتر هلته چې دی نه د ځمکو مکو دې مسلې ډېرې یا داسې د کورنۍ مسلې ډېرې صحیح دا ستاسو مخې ته چې یو څادر پروت دی دا ما اکثره په صوابع کې کتلې اکثره ښځې دا په سرۍ نو دا تاسو مال راوړی دی او که نه تاسو ځان سره راسې راوړی دی دا جی دا زموږ د صوابع چې دی نو کلچر دی او دا ډېر د عزت پړونی دی پړونی به تاسو ډېر کتلي زموږ صوابع کې هم زیاتره ابایې او بورکې دا پیشندارې ډېرې خو که تاسو دې د ریډ د ټکي ته وکتل نه دی یو هسټري ده کله خبره دی هغه کومه بریاز د پیرنګیان ورته زموږ مشران وایي مغلې او د یوسفزي قوم دي چې کله خبره جنګ دغه جوړ شو نو هغې کې زیاتر زموږ یوسفزي قوم شهیدان شولو هغې بیا داسې پراته زموږ کومو زنانې میندې خویندې نو هغې خپلې هغه سپینې لوپټې د ځان لرې کړه هغې د پاسه یې کېښودلو بیا دا دبې چې دا هغه جوړې شوي دي په هغې باندې که نه مطلب وینو نو ما دا تاسو ته راوړله دا خلک همیشه تن چې نو تھینک یو ویری مچ تاسو مال راکې جی ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ جی خوشحاله اوسئ جی کور آباد پلیز کښېنئ تاسو جی ډیره زیاته مننه کور ودان جی تھینک یو ویری مچ جی لیدونکو همدې سره اوس پروګرام کې ورکوټ شانتې بریک هلو واپس راستانه کېږو د پخیر رمضان سره اوسېږئ ستړي مشي یو ځلې بیا په خیر رمضان ته راځئ چې زو ګورو شام پخلي کې چې کوم خواړه زکي موږ تاسو لپاره تیاروي هغه کوم مرحلې ته رسېدلي دي او د دې سیګمنټ لپاره موږ سره مرسته کړې شام بنسبتي اینډ کوکنګ آیل جوړولو والا جناب زکي ستاسو چې کوم ډش دی هغه کم ځای ته ورسېدو بالکل میډم دی تقریبا 10 منټه نور لګي میډیم فلیم باندې تیارېږي او د دې څنګه وګورئ خپل دا وګورئ دا څنګه تیار وي ورو کنه د 10 منټه نور به لګي 10 منټه به نور هم لګي اوکې 10 منټه به ان شاء الله تیار به شي دا خپل یو ټیسټ به لري او ډېر زبردست یو ډیش ته ډېر خپل یو ټیسټ بل سپیشل یو آلو غریب خپل ته یوازې ناشته پلیټ بالکل ما څنګه آلو د ګارنش لپاره ما کې خود تیار شوی دا کنه غوښ باندې لګ ټیم لګي آلو تیار ده ځکه دا غوښه را نه دا آلو دی دا آلو ولې نه دی تیار نه دا تیار شوی دا خپل دا تاسو خیم کا څنګه تیار شي دا شکل لا رنگ کی برازي اوکے صحیح ده جی ډیره زیاته مننه ځکه لیدونکو ما سره اوس پروګرام په دې برخه کې مفتی صاحب ناشته جی ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب دا راته اورېدلې چې دا راته وایي چې اکثره موږ داسې ویلي چې کله هم انسان بیمار شي یا مریض شي نو د هغې په بدل کې د هغه بیمارۍ په بدل کې چې هغه مرضتیا کم انسان تیری نو الله تعالی به د هغې اجر ورکوي شریعت کې د دې دپاره څه وینا ده بسم الله الرحمن الرحیم دا دنیا الله تعالی جوړه کړې داسې ده چې په دې کې به په انسان باندې مختلف قسمه حالات راځي کله به بیماری راځي کله به پریشانی راځي کله به څه تکلیف وي څه نه څه تکلیف به وي نو الله تعالی فرمایي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات چې مونږ به ضرور به ضرور تاسو چې دی ازماوو ستاسو امتحان بالو کله به تاسو باندې د رزق کمی راځي کله به چې دی لوږه به لګي کله به در باندې یره وي او کله به چې دی نو د یو انسان به د دنیا نه رخصت شي او څه حادثه به وشي
نو داسې قسمه څومره واقعات چې کېږي نو دا بطور آزمایش هم کیدی شي، بطور تنبیه هم کیدی شي، بطور مصیبت هم کیدی شي او بطور درجات و بلندی هم کیدی شي. که انسان په دغه آزمایش باندې د امتحان شروع دی ګوري، الله تعالی ګوري چې دی په دې کې صبر کوي او که دی واویله کوي او د بې صبرۍ نه کار اخلي، که دی صبر وکړي نو دی په دې آزمایش کې کامیاب شي. کله کله داسې چې د ده نه څه غلطي شوي او الله تعالی دته د هغې غلطۍ سزا په دې دنیا کې ورکول غواړي، آخرت ته نه پرېږدي، ولې چې د آخرت معامله ډېره سخته ده. نو هغه دته چې دی د هغې سزا میلاو شي، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تاسو ته څومره تکالیف را رسي دا د ستاسو خپل حرکتونه دي، خپل اعمال دي. ویعفو عن کثیر، د دې باوجود الله تعالی د ډېرو نه معافي تلافي وکړي. ډېرې خبرې ستاسو داسې دي چې هغه الله معاف کړي، او کله کله داسې چې الله تعالی دته یو مقام ورکول غواړي او هغه مقام چې دی هغه په عام اعمالو باندې ممکن ني نو د هغې دپاره په ده باندې څه تکلیف راشي او هغه تکلیف کې دی د صبر مظاهره وکړي او دی هغه بلند مقام ته ورسي. نو د ترمذي شریف روایت دی چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، چې ټولو نه زیات چې مصیبتونه راغلي دي، تکالیف راغلي دي په خلکو کې، نو هغه په انبیاء کرام علیهم السلام باندې راغلي. څومره چې د الله تعالی برګزیده خلق دی پای باندې زیات تکالیف راغلي دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول انبیاء کرام علیهم السلام کې الله تعالی ته زیات نږدې و، نو هغه باندې زیات تکالیف راغلي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څوک د مرتبې په اعتبار سره انبیاء کرام علیهم السلام په نقش قدم باندې روان دي، هغوی ته نږدې دي، د هغوی نیک اعمال دي، د امت صلحا دي، نو په هغوی باندې هم داسې تکالیف راځي او هغه چې دی نو دپاره د دې راځي چې د دوی دا مرتبه چې دی اوچته شي او په آخرت کې دوی ته لوی نه لوی مقام ملو شي. نو په حدیث کې راځي چې کله یو انسان ته څه تکلیف ورسي، بیماری وي، پریشانی وي، حتی چې د ده په خپه کې یو ازغۍ لاړ شي، هغه ازغي د وجې نه تکلیف وشي، دا د لپاره د درجاتو د بلندۍ باعث ګرځي او د الله تعالی په دې باندې اجر و ثواب ورکوي. ویل کېږي چې کوم انسان کډې سخت بیماري او مړ شي نو هغې ته بیا شهید وایي، یا ځینې خلک وایي چې نه ډېرې داسې سختې بیماریانې چې شي، یا کینسر یا داسې نورې څه لاعلاجه بیماریانې دي، یا د دې علاج چې ډېر زیات مشکله دی، په هغې کې څوک مبتلا او په هغه مرض کې چې کوم دی مړه شي نو هغې ته شهید ویلې کېږي یا نه ویلې کېږي. نو تاسو په نظر باندې شریعت دې باره کې څه وایي؟ شهید په دوه قسمه دی، یو دی حقیقي شهید، بل دی حکمي شهید. حقیقي شهید هغه دی چې هغه د الله په لار کې جهاد کوي او په هغه جهاد کې هغه شهید شي، په هغه باندې به د شهید هغه دنیوي احکام جاری کېږي، یعنی دا هغه به چې دی هغه به غسل نه ورکېږي، هغه ته به کفن نه اچولی کېږي، هغه به په خپل لباس کې دفناویږي، جنازه به پرې وشي او دفن کړی شي. دا د دنیوي شهید د حقیقي شهید هغه احکام دي. بل دی حکمي شهید، یعنی د حکم په اعتبار سره هغه شهید دی. نو هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څو روایاتو کې د هغې وضاحت کړی دی چې یو سړی داسې دی چې هغه د طاعون په بیمارۍ کې مبتلا دی او په هغې کې د هغه وفات شو، نو دا شهید دی. یو سړی په اوبو کې چې دی نو غرق شو، هغه شهید دی. یو سړي ته نمونیا وشوه، د نمونیا نه د هغه وفات شو، هغه شهید دی. یو سړی د ملبې لاندې یو بلډینګ راوغورځېدو، د هغې لاندې رالو، هغه شهید دی. یو سړي ته د خېټې بیماري ولګېده، د خېټې څه بیماري وه او د هغې د وجې نه هغه شهید شو، وفات شو، نو دی د شهید په حکم کې دی. د شهید هغه دنیوي احکام خو په ده نه جاري کېږي. او داسې میندې دي چې هغه د ماشوم د ولادت په وخت کې جی دام په حدیث کې شته چې د ولادت په وخت کې یو ښځه وفات شوه، یا د ولادت نه پس د هغه تکلیف د وجې نه ښځه وفات شوه، یا د دوران حمل ښځه وفات شوه، نو دا چې دی دا د شهید په حکم کې ده. دنیوي احکام به پې د شهید نه جاري کېږي، مطلب دی ته به غسل هم ورکېږي، دی ته به چې دی نو جنازه هم پې کېږي، کفن دفن به پوره باضابطه طور کېږي، لیکن د آخرت کې د حکم په اعتبار سره او مرتبه په اعتبار سره دی به د شهداو په صف کې. دا څومره چې وبایي امراض دي چې د هغې نه د خلکو موت واقع شي، نو الله تعالی به دی ته چې دی د شهادت هغه مرتبه ورکوي. ډېر ښه. مفتي صاحب، اولاد چې دی یا ماشوم چې دی هغه هر مور پلار ته ډېر زیات خوږ وي، که هغه د یوې ورځې وي، که هغه د یو کال وي، که هغه ویل کېږي چې بچي چې د شپېتو کال شي د مور پلار هغه په مرګ نه وي پیرزو.
داسې ماشومان چې هغه په وړوکي عمر کې کال کې څو میاشتو وي او وفات شي، اکثره مور پلار ډېر زیات خفه وي. نو ما دا اورېدلي چې اکثره خلک ورته دا خبره کوي یا مشران دا خبره کوي چې دا به ستا وسیله جوړېږي په هغه دنیا کې او دا به چې کوم دی د جنت ته ستا راتلو وسیله جوړېږي. شریعت دې باره کې څه وایي؟ بالکل د دې په حدیثو کې تذکره شته دی چې کم ماشوم وفات شي په وړوکوالي کې نو دا ماشوم به چې دی دا به د مور او پلار دپاره د آخرت کې د شفاعت او د سفارش ذریعه جوړیږي. روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د کم سړي 3 بچي د بلوغت نه مخکې وفات شو نو دا 3 بچي به د سفارش ذریعه ګرځي او دی به دی جنت ته بوځي. صحابه کرامو تپوس کو یا رسول الله که د یو سړي 2 بچي وفات شوي نو بیا څه حکم دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې هغه کس ته هم دا فضیلت حاصل لی او دا 2 ماشومان به دی جنت ته بوځي. بیا صحابه عرض کو یا رسول الله د یو کس یو ماشوم وفات شوي نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا عرض وکړو چې د دغه کس ته هم الله تعالی دغه فضیلت ورکوي که د هغه یو ماشوم هم وفات شوي نو دی به آخرت کې د ده دپاره د سفارش ذریعه ګرځي. نبی علیه السلام وفرمایل مزید چې په خدای مې د قسم په هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما ساه ده چې کم ماشوم د ولادت په وخت کې وفات شو نو دی به د خپله مور چې دی د خپل نوم سره راکاږي او جنت ته به بوځي. چونکې دوران حمل به ماشوم ته خوراک د نوم په لاره ملاویږي نو په حدیث کې باقاعده د نوم ذکر دی چې د نوم په ذریعې سره به دی خپله مور ځان پسې راکاږي او جنت ته به داخلوي. هله به پرېږدي چې جنت ته بوځي. که چېرته دا مور د خپل څه عمل د وجې نه جنت نه رکاو شوي نو دا ماشوم به دا ځان پسې راکاږي او دی به جنت ته داخلوي. نو دا یو ډېره لویه صدمه د والدینو دپاره خو په هغې صدمې باندې الله تعالی هغوی ته هغه مرتبې ورکوي چې بیا وروستو چې کله په دنیا کې خو دغه برداشت او دغه وکړي د صبر مظاهره وکړي بیا چې هغوی ته آخرت کې هغه فواید میلو شي نو په هغې باندې مور او پلار او یا چې چا سره داسې معامله راغلي یې ډېر ده او خوشحالۍ هغه اظهار کوي چې موږ ته ډېره فایده وشوه دې سره. صحیح ده. مفتي صاحب صدقه ورکول چې کوم دي هغه بیا بیان شوی دی چې ورکول پکار دي، صدقه د هرې بلا مخه نیسي داسې ده. خو صحیح صدقه ورکول کومه لاره ده؟ ځینې خلک وایي چې نغدي پیسې ورکړي، ځینې خلک وایي چې یو غریب له تاسو روټۍ ورکړي، ځینې خلک وایي چې څه غوښه والی او څه هغه چې کوم دی وایي چې سرنی تاو کړي او څه هغه بیا سپیله ورکړي او څه داسې وکړي نو بلا به داسې شو. ده نو دا خو ټول د هر چا خپل یو په دې سوسایټۍ کې خپل سوچ د خپل فکر سره روان دی. خو شریعت دې باره کې څه وایي چې صدقه ورکول دي څنګه ورکول دي؟ صدقه په څه باندې کیږي؟ قرآن و سنت کې د صدقاتو ډېر ترغیب راغلی دی. یو فرض صدقه ده چې هغې ته مونږ زکات وایو، بل واجب صدقه ده چې دا د سرسایې پیسې شوي صدقې فطر یا چا منت منلی چې که زما فلانکې کار شو نو زه به 100 روپۍ صدقه کوم، 10 روپۍ صدقه، یو دغه صدقه شوه. او یو د قسم کفاره شوه چې ته قسم یې مات کړی دی او د هغې هغه کفاره ورکوي نو دا هغه واجب صدقات دي. یو د دې نه علاوه نفلي صدقات دي. زه به راځم موږ سره فضیله بیبي ده سوات نه. جی هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستړي مه شئ. څنګه تاسو ښه؟ الله کرم دی. جی څه تپوس به کول غواړئ؟ ما تاسو سره مخکې یو ځل پروګرام باندې خبرې کړې تاسو چې کله وکیلان ناست که نه جی؟ جی 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 جی. او جی نو اوس داسې قصه ده زما چې ما ته د عدالت نه ډیورس میلاو شوی دی او ما ته ډګري شوې ده، خو هغه زما خاوند تا وینا کړې ده که نه چې زه دا نه منم. نو ما یې زه د مفتي صاحب نه تپوس وکړم چې لکه عدالت چې اوس ورکړي او هلته ډګري کړي نو لکه دا کېږي او که نه کېږي؟ خلا یادوئ؟ جی خلا یادوم. جی ستا خاوند خو تا طلاق ستا خاوند عدالت ته نه دی لاړ نو عدالت تاسو له طلاق ترکو هغې ته خلا وایي که نه؟ جی جی او جی او نو تاسو دا وایي چې دا لکه دا اکسپټیبل ده که نه ده؟ دا مفتي صاحب نه تپوس کوئ؟ او جی او ما چې لکه دا به څنګه کېږي؟ هغه وایي چې ما په وینا هم نه ده کړې او زه دا خبره منم هم چې لکه زما په خیال کې نه شي چې زه به دا خبره ومنم که نه. نو اوس یې راغوښتل لکه را روان تاریخ دی زموږ چهار باندې، خو ما چې فیصله خو به عدالت کوي خو چې دا خبره به څنګه کېږي لکه چې ده نه دي ویلي چې لکه عدالت ته خبره به منظورېږي یا نه منظورېږي؟ تھینک یو جی، ډېره زیاته مننه. جی مفتي صاحب دې جواب ورکړو بیا موږ خپل سوال ته لاړ شو. خلا چې ده دې کې د خاوند رضامندي ضروري ده. ان کیس که چېرته د دوی خاوند په خله باندې راضي نه وي او هغه عدالت ته حاضر نشي
او جج یک طرفه خله جاری کړي نو شرعي لحاظ سره دا خله معتبر نه ده. او که دا خاوند نه راځي نو څوکي ځکه عدالت خواله خله ورکوي چې 3 ما خیال چې پیشیانې دي او که په هغې باندې هغه نه راځي عدالت ته عام طور سره خاوند چې دی حاضر نشي یا خاوند ته حاضري پکار ده چې حاضر شي او هلته انکار وکړي چې زه خله نه کول غواړم. که هغه انکار وکړو یا هغه حاضر نشو دې دواړو صورتونو کې خله نه کیږي. خو عام طور سره دی کې عدالتي پریکټس لږ جدا دی، وکیلان هم په دې کې انوالو وي، هغوی شرعي مسایلو ته نه ګوري او په څه طریقې سره د خلې ډیګري جاري کړي. خو شرعي لحاظ سره هغه خله ویلډ نه ده، دا به دستور د هغه ښځه ده، دا بل چا سره نکاح نشي کولی. یو لاره ده هغه د تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح هله کولی شي چې د هغې دپاره شرعي بنیادونه پوره وي. اوس دا ښځه دا زنانه ولې چې دی نو دا ځان د دې نکاح نه خلاصول غواړي، د هغې به څه ټوس وجوهات وي. که هغه وجوهات شریعت ته معتبر او بیا جج د هغې باره کې فیصله وکړي چې زه دا نکاح کینسل کوم نو هغه بیا شریعت مني. مثال په طور باندې هغه خاوند دی ته نفقه نه ورکوي یا هغه د دې کور نه آبادوي یا د دې حقوق نه ادا کوي، جسمانی حقوق نه ادا کوي یا داسې قسمه، نو هغه څه شرعي بنیادونه دي هغه به کتل پکاري. نو زما مشوره هغې بنیاد باندې عدالت یا د دې خلع اخلي نو هغه بیا شریعت کې هغه بیا ویلډ ده. او کنه صرف د خلع ټایټل او هغې ته خاوند حاضر نشو یا هغه انکار وکړو نو دې صورت کې خله ویلډ نه ده. ظاهره خبره د مفتي صاحب څونه دونه خلک وادو کې دي ښځې مخکې هم کال کړی دي بچیم دي نو که په پښتو معاشره کې یو ښځه سره د بچو چې کوم دی خلا غواړي یا طلاق غواړي نو خامخا هغه به د ډېرو ناکړدونه تېره شوي نو زموږ مشوره دې ته دا ده چې ښځې ډېرې په اسانۍ سره عدالت ته د خپل کورنۍ کوم مشران دي هغه د کښېنئ لومړی د صلح صفایۍ خبرې دې وکړي چې د دوی ماشومان هم دي د هغوی مستقبل ته دې وګوري. دا وړې خبرې نه دي، بیا به وروستو دوی ته پچتاوئ. عموما موږ ته راځي داسې قسمه مسایل چې نن هغه طلاق وشي یا خله والي او سبا په هغې باندې ورته ندامتي. جی تھینک یو ویری مچ. زموږ هغه سوال چې کوم د صدقې سره تړلی دی هغه به سبا انشاءالله پروګرام کې موږ شامل کړو. اوس ټایم موږ سره ختم دی. ډېره زیاته مننه ستاسو، ځکه ستاسو هم ډېره زیاته مننه. تھینک یو ویری مچ. لیدونکو همدې سره اوس زموږ خپرونه چې کومه ده هغه پای ته رسیږي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.